ما قبله بیان عاقبت مخالفت رسول علیہ السلام مخ کے بیان دا عاقبت مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهنا الامر باطاعت اللہ ورسولہ دلتا امر دے پہ اطاعت دا اللہ اور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا بیان بعض انعامات ہی بل بعض انعامات بیانو لکا مخ کی انعامات ذکر شروع دلتا ہم ذکر کی ددیروں کو خلاصہ بیان الدفعات الثلاثه لقانون الجهاد بیان د درو دفو دے دا قانون جهاد د پاره کم من اطاعت الله تعالی و رسوله یو خو اطاعت الله د رسول الله دے بل اعتقاد دے چې اطاعت مذکورہ حیات تے اور ضد دی ممات تے ان الاطاعت المذکورۃ حیات و ضدها ممات بل والا تخونوا فی اداء الفرائض تاسو بخیانت نہ کوئ پاداد فرائض کے دا درې د فیشوی د قانونی جهاد د پاره بل پدی کہ وان سم فی الحقیقت سم اجابت و قبول للظاہر سم په حقیقت کے سم د اجابت د قبول دا ظاہر نہ د مراد کرے والمخالفین صم وبکم وغیر عاقلین دا مخالفین چې کوم دي دا قانون دي دا راندوم دي او دا چاړاګانوم دي او دا بیاقلوم دي وان الاولاد والاموال فتنه مال اولاد دا فتنه دا والتذکیر ما بعد الموت او پند په ما بعد الموت سرا ومن بعض النعمات ازن نعمات میں کری پدی کی تذکیر بھی علی اللہ امرا گئے و احاطۃ علمہ تعالی اور دا اللہ دا علم دے احاطی ذکر بوں پکے راشن یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ اے مومنانو اطاعت کو دا اللہ اور دا رسول اللہ ولا تولوا عنہ او اعراض مکو دے اطاعت دا اللہ اور دا رسولنا وانتم تسمعون اور تاسو اورے کہ دا خدای اطاعت رسول اطاعت دا ضروری دنو ولا تک الذین قالوا سمعنا پہ آکسانو چی دی منگ ووریدل بظاہر بلا اسمان او دی نوری کم نوریدل سما تدبر و اجابت کم دا تدبر و دی اجابت اوریدل چی اغا نکی ان شر الدواب عند اللہ اسم الحکم الذین یعقلون بہترین دا دواب بدترین دا دوابنا اللہ بانی اغا دی کان دی دا سما دا حقنا چاڑاگان دی دا نطق دا حقنا لاعقلون اگر دی نہیں پوئی گی کم عقل چی دا نجات عقل دے کم عقل چی منجی دے اور دا ہدایت عقل لے گنا عقل آن باشد کی بک شاید رہی راہ آن باشد کی بک شاید چاہی ولما فی خیر الاسماہم قہدہ علم بئی کہ دا خیر دیتا اورول کریو الاسماہم لتولا وهم موردون کہ دیتا اورول کروے نو دی با اعراض کرو اور دی با اعراض کون کیوں دلتا صغرا کبرا برابر دی اور نتیجہ برابر دراز کدی تخذ علم پدی کہ دا خیر اللہ اسماہم والاسماہم دا حجوست چھو اسماہم سوا حجوست تے لرکا لا علم بیم خیران دا دی حکم بلا تولوی اکنا لآمنو بئی چو خدای پہ عالم دا خیر بیا خود ایمان روڑی بیا خود اعراض نہیں یو قید مراد دے ولو اسمعهم وقد علم اللہ خیر فیہم دی سر تکرار دا جو سترانوے ذکر دے منتج دے نتیجی لنگر دی کنا یا الذین آمنوا استجیبوا اللہ والرسول اے اجابت قبول خبر قبول کہ دا اللہ دا رسول اذا دعاکم لما یحییکم کہ تاسو بلیغت تاسو جم دی کئی غسرے چاگا جہاد دے ذکر دا جہاد چے دے غلبت دین دا پارا دا سبب دا حیات بدی دے وعلم اللہ یحول بین المرء وقلبہ اللہ حائل پما بین نڑو دا بندہ و دا رضا دکے اقرب الی من حبل الورید تحشرون شان تاسو با اللہ تبستاس و حشر کولی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين منكم خاصة اوری گئے تاسو اگر فتنینا نرسی گئے ظالمان دی فقط بیچ فتنہ راضی وبال راضی و عام راضی ان اللہ شدید العقاب تاسو اللہ سخ عذاب والا دے وذکروا اذا انتم قلیل دا اللہ پہ دیبان انعام ذکر کئی یاد کے تاسو اے اوپ کے لگو
او داسې وي چې خلقو به په خپو کې اوچت کړي وای مستضعف ګڼلی شی فی الارض په ځمکه کې تخافونه تاسو یېرېدلی ان تخطفکم الناس موږ په تلوارو تختی خلق الله دله تاسو فآواکم دی در ځای درکړ مدینه منورې ته هجرت وکړو او هلته کې ملګري ډېر شو وایدکم بنصره امداد وکړه تایید ستاسو محکمه په امداد خپل سره په رد بدر باندې تاسو د دې جوګ قابل شوئ چې تاسو جواب د سختۍ په سختۍ ورکړئ ولکم من الطیبات د طیبات پاک و حلال نه لعلکم تشکرون ته تاسو شکر وباسئ دا بل ذکر کې یا الذین آمنوا لا تخن الله ورسوله اے مومنانو خیانت مکوئ د الله د رسول سره وتخن اماناتکم خیانت مکوئ امانتونو ستاسو کې وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ دا د ابو لبابه یو صحابي دا بنو قریظه موږ د ده په حکم راکوزیږو غلبان شوي دی په مری ورته دغه راکړه چې بس راکوزېدل دي او ضبحکون دي ستاسو قتلول مو دي وایي چې دا مې وکړی خنت الله ور پوه شوم چې ما خیانت وکړو بیا ځان ستنې پورې تړلی و چې څو د ما حدود نه پران نه به ځان تانردم هغه ته استوانه ابو لبابه وایي اوس هم مسجد نبوي کې ای باندې دا لیکلي دي استوانه ابي لبابه دا هغه زړې ستنې نه دي هغه د قجرو د تنې وي اوس خو سنگ مرمر دي او په هغه ځای باندې ولاړې دي وتخونوا اماناتکم خیانت امانتونو کې مکه انتم تعلمون تاسو خو پوهیږئ امانت چې خیانت د الله او د رسول عام امانتونو کې ناروا دی کنه او د چې دا کار کړو د العیال التوزکه چې حفاظت وکړي علي تاسو پوه شئ ستاسو اموال اولاد دا فتنه ده منکون کې د امور د آخرت نه ان الله عنده اجر عظیم الله بشکا د سره اجر عظیم دی لوی اجر دی ور سره دا سلورم رکو شروع کیږي د سوره انفال نه د دې رکو ما قبل سره د ربط مناسبت ته او بیان د عدم خیانت د دې ټول مدار په تقوا باندې دی ځکه تقوا د نیکو اساس دی او د نیکو بنیاد دی نو ذکر او ترغیب الی التقوا دلته ترغیب تقوا ته ذکر کړو د دې رکو خلاصہ بیان الدفعه الخامسه لقانون الجهاد بیان د پنځمې دفعې ده د قانون جهاد بان لحصول الفرقان لا بد من انتظام التقوى د حصول د فرقان د فرق د معنا حق د باطل کې لا بد د التزام د تقوا نه بل بیان د دفع د کید د کفارو اند فکید الکفار تدبیر الله تعالی غالب علی مکرهم د خدای تدبیر دی په مکر باندې غالب دی بیانو او دارن لا دا چې کوم دی نو بیان د جهل د بازي کفارو دی وجود د نبی علیہ السلام دا سبب دی د پاره دفع د عذاب ته حدودی کې موجود وي الله عذاب نه ورکوي او بیان چې مدار د ولایت دا په تقوا باندې دی او بیان د کید د کفارو دی چې دا مقاله د کید د اللہ کے دا مومنانو کے دا مغلوب دے اور تذکیر بما بعد الموت اور ترغیب دے جہاد تکنا یا الذین آمنو اے مومنانو ان تتقوا اللہ تاویری کے دا اللہ نا یجعل لکم فرقانا و تا دا پارا فرقان پما میں استادو کے اور دما تخافون کے چکم نیری گئے اگر درنا لری کی ویکفر عنکم سیئاتکم مہتان گناہون استاتو فلکم اتا دو بخشش بو کی لذو الفضل العظیم اللہ صاحب دلوی فضل لکنا داود ددیغا تدبیر ذکر کی دو کفارو دا نبی علیہ السلام متعلق ہم کو بکر الذین کفروا لثبتو کا او تا تدبیر بد جوڑ کا کسیں کافرانو کہ تا قید کی او یقتلو کا یا قتل کی اور رجوع کا یاد اوباسی کم کرو اللہ یہ تدبیر بد جوڑی اللہ جزاور کی دیتا تدبیر واللہ خیر الماکرین اللہ جوار کون کو دا مکر کون کو دا دا واقع ته اشارت ته چې کله دا مؤمنان ډیر شو دي ته مشکلات جوړ شو د چا زوی مسلمان د چا پلار مسلمان د چا رور مسلمان دوی په دې سوچ کې را دي ست تدبیر پکار دار ندوا د دې اوځو د مشورې د هندوانو مهندستان کې هغه ته رام لیلا وي دا د ابو جهل دی رام لیلا وا دی په کې جمع شو چې سم مشوره کو دی بارک
دربانو لاړ دی شیطان راغی په شکل د شیخ نجدی ورې وټکاو من انت تسوکی انا شیخ النجدی زه نجدي شیخ یم زه خبر شوم چې تاسو یو مشوره کې راخته ما نه بم ډیره خرای بیا مې د دې سپیکر چې کوم مشر ابو جهل هغه نه تاسو کو وی راځي دي را لکې ناستو دا طریقه د چې سمله والا کینی نو خبره موضوع باس تراواچي د کشمیر مسله د سوکو د کارګل مسله د سوکو یو موضوع باس تراواچي دا باس پیش یره مرګري سیوا کی یا مشکلات هم تقول کی جوړیږي سبق یو تن چې کم دغه پکې ویل چې دا شکار به وکړو چې دی با قید کو خوراک به ورکو طرف به بیره بالمنون د مرګ انتظار وکړو بس پیغمبر چاته بس خبرې نشي کولای شیطان پاسه د ما هاذا برائن دا اسرائیل تنقید په وکړو تردید وکړو تاسو ته پته ده چې د لوی قوم لري قریشی دی هاشمی دی مطلبی دی که د دین په جو پیننګ دی قوم پیننګ ولې کاظم سره قید کړی دی د قریش جواب تاسو کولای شئ سپیکر د دې تصویبو کو صدقه شیخ النجدی شیخ نجدی چاویل دا قرارداد نامنظور شو په دې قلم راخت دا رات بل پورته شو هغه داسې به وکړو چې جلاوطن به بل وطن ته به ولیږو پوښا دې پوښا موږ به بیغمه شو بیا شته ما هاذا برای دا مصرای نه ده تاسو ته پته ده د خوږی خبرې دي موثره التبخل ځان له مرګري کی خلق بدل داده کی تاسو جواب کول شي بیا ابو جالوی صدقه شیخ النجدی شیخ نجدی چاول دا قرارداد په دې قلم د کشراف بل پاسې ده ولداسي به وکړو د هر قبیله به ځان راوالو تیره توره به ولورکو او په یو ځل قتل رجل واحد یو ځل په شان گزار به پیوږي نو قریش د ټول عربو مقابله نشي کولی دا قبیله خلق به پکې اخر په دې ته خون بها برضا شي او بس بیا بدیت ورکو چنده بولو دا دغه شیطان چې حاضر راوین دا ټیک راځي دا مشوره خلا بس ابو جهل په دې باندې تصویب وکړ په دې دسخط شو د منظور کلا دلته نبی سام تعالی حکم کو انکشاف وجو چې توزه ابو بکر ور سره او علی سے په خپل ځای پرې خود د امانتونو د واپس کولو د پاره صحابه کرام مخ کې دین عزت شروع شو حضور تعالی حکم د عزت نو بس بیا یو وخت کې نبی علیہ السلام غرمه کې ورغه دی تعجبو کې حضور خیا سار را دی یا ماجګر راځي ول سوکیا بارو واساوي سوک نشته خپلوان دي ټول ول ما ته حکم شه د هجرت وې زوستا مرګره مل او ما دوه ساتلې دي خې د بیرو پانو باندې مړی کړی دي او بس یو بستا یو بزمای فیصله وشولا بیا شپې لپاره دا معاملې رااله علي سي په خپل بستر پرې خود او ابو بکر سے بدی روان شو ابو بکر سپتی سبا وای زې په سوکې ولاړې دي دا غي محاصره د کور کړی دا ولزه برشتا وای دی و تپوس کو چې منن ته تسوکی انا ابو بکر ذا ابو بکر مما تسودی در سرا رجل يهدين السبيل او سید ما تعالی ارخي دی خیالو کو دار بولا ډېر ګران وي ملونه نو سړکونه نو او چې سړی سره او خپل خواګوري کانی دي شګي دي ازغي دي سبا اصحاب کرام په دې کې سفرونه کول پیاده او چې دینو د مکه مدینه موري تتل نو هغه وخت خدا سيزونه نو ول دی بدان سره ماهر سړی بوته هغه ته ربای کې خرید وي ماهر دلارو د معلومولو دی وی چې سفر باندې روان دي او ځان سره بوډا سره غسته دي چلار ورته خي بس دا غریشتاوا دا نبی اسلام رجلو او د تلار د اسلام خولا خبره بالکل ټیکوا توریه چې کم دی دا وکړه لاړ غار ته ورسېد غار ته ورسېد ابو بکر سے به سیب زغار صفا کوم بیا چې کم دینو سړی بندولی او خپل کپڑے نه به ټیری جدا کولی شاړ غارو یو دو چې کم دینو غارونه نه باندې د لغې ته پون بیاړه نکړي هغه حضور ته جغار صفا شو حضور راغه شپېرون کړي وا د پرون باندې سرو لګاو او ودشو
دلته کې مار د باندې چقو لګو د زهر جوش نه د حضور بیدارول هم نشي خلاف ادب غني سترګو نه اوخ کې لاړې اوخ کې بہت بده مالک بکرل وګره څه چلو شو لدوختو سه بوچی چلے شو سوچ چلے مار دمي پواچو لاړه ته توکلا دا بیاغه نه په درو دې تیر کړی دا ابوبکر صاحب غلامو هغه بغړی دل تر اوستلی او د غار مخې ته بتلی راتلی با پلنو ملنو بروان شو کفار چې کوم دی هغه چې سار محاصرې نه پس ګوري علي صاحب دې صاحب دې څه نیم خبر بس را روان شو قدم شناسو د غار خلی لراو رسیدل چرو رسیدل ابوبکر صاحب توای ک چې پوت او قتل لابسرون امون غوی والله ان الله معنا من خفك الله من سره ګمان ستا په دو چې دریم دا الله انسان اذ هو فی الغار قل لا تحزن ان الله معنا دلتا الله حکم کم تری په دې کې جاله کې غیوا چولا او دې جولاګي دا جال وته دا د جولاګي جال په یو پکې رواني الله ته د مضبوط قلې کار واغسته ظن الحمام ظن العنكبوت على حلبت لم تنسج ولم تحمي دي دا ګمانو کو چې د غار کې څوک کم تری باغې وې چولا اجولاګي بجالو د خبرانی دنه چې دی ورنه نو تلوتا بس واپس ناکام دغه دې به سام تیرې کې پغار کې او بدر دې پس راوته مولا قاسم دې درو درو پوښو او چې دین ورن ور پسیو یو جمعات کې او دلته ور پسې سپاین ور پسې پولیس ور پسې راغې چوتي دغه راغله سپاین راغله ډېر راوته افساد جامع وی ول مولا قاسم کہاں ہوگا وہ اب یہاں سے چلا گیا مولانا قاسم صاحب کم دے دو سلاٹ دی زینا روان شو خلق تی ہوئی چاغا دا کم دے شو وی تاسو ته رښتیا وی کنه جو د دې زینا لار دا 14 کو کنه هغه ول چې دروازه حضور پورو پوشو او درې مرز باندې بس درو څلورم باندې راوته مام دروازه کې یو پوښی تیرا کا دغه سنت به ادا ک اوس بدم وزمبا پسو اللہ داغی ذکر فرمائی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کلو چې آیاتونه زمون قالوا دی وی قد سمعنا من وورد لو نشل قلنا مثل هذا کوم من بوم داسې ویلو ان هذه الاساطير الاولين دا غیر په خوانو خلق غسیدي نار محارز با عجم تراغه دوستمو د سندار د قصو کتابونه به واغسل خلق تو به لول کنا په قوم د دې قصو ډیر رواج سي د فرهاد او د شیرین نه د لیلا او د مجنون او لو ما کما به سه به زه کړو روح د دن راو ته په دکې نه نو ته دا چلو شو دا جان عالم دی او دا فلانه دی موږ سبو د سودایانو یو پښپا باندې چې یو کتاب موږ د قصور اغسته دا خپل مرګري بچا پیو شپه په دې رون کلا دا د لیلا مجنون قصې دی دا د فرهاد او د شیرین قصې دی او اوس په کتابونو راغی کنه سره کلمار والا څه ته شیربانو یوسف خان دا پکې بل لاغه کنه ها امیر خان شیرین پکې هم ده اب تاسو وطن کی دای اساطیر جمع اسطوره دا لکه زاهد جمع د حقیقه دا عجیب جمع د وجوبه دا واذ قالوا اللهم وياتديو ویلو ان كان الحق حق من عندك اخذ كلا قران حق صاد جانبنا هم يعني احيات من سائقنا بعذاب اليم اور من غړي د اسمان نه یا من تعذاب دا دومره نه پوي ودانه چې حق مولا هدایت نصیب کی وي په من قانون وره دا عقل خبر ده ما كان يعذب الناس بعذاب وركنت تبقى موجوده سوجود سبب د دفع عذاب دي ما معذبهم انت عذاب کو ورکون کې دي لهم استغفرون دي د خدای نه بخنه واړي معلوم الله عذبهم الله شیخ الله بالعذاب نور کوي بعد خروج کا پد خروج تانا ادخلوا مستضعفين بلکې ور کوي با يسدون عن المسجد الحرام دي منفي خلول حرام نه وما كانوا اولیاء دي دوستان نه مسجد حرام یا دوستان د الله نه دي ان اولیاء المتقون دوستان د الله دانی المتقون دي بداول چې موږ ولا تحرم یو نو موږ چالي یاو ورکو څوک منه کوه به منه کو الله داغه متعلق ذکر فرمایي ما شان در بیت الله مقام تسبیح نو صلات دي پنځ د بیت الله مگر شپیلیوال او تاړي ټپول کنا دا تاړي ټپول په خانه طریقه روانه ده
د دې دا عبادت شپېلې بیوال تاړي به ټپول چټیانو شپېلې بیوال دی خلی کوي راځي کوتي بیوال کړي او یو لوش شپېلې به وکړه چټیان مرګ به ځان سره اون کړ او بیا به تعلیم ټپول اوس هم په جلسو کې خلک تاړي ټپي چې خوشاله شي مومن شاري نعره تکبیر الله اکبر به وایي الله په دې رد او فتنه مکوي فذوقوا ما كنتم تکفرون عذاب چې تاسو کفر کوو ان کفرون ينفقون اموالهم هغه کسان چې کفر کوي هر کی معلق پل د نبی اسلام په مقابله کې ليصدوا عن سبيل الله چې من کې خلق دلایل د خدای نه فينفقونها د دې با خرج کوي ثم تكون عليهم حسرة بیا به دامن په دې باندې حسرتي ثم يغلبون بیا به دې مغلوب کړي شي کنه والذین کفروا الى جهنم يحشرون هغه کسان چې کافران دي جهنم ته به دې حشر کی لیمیز الله الخبیث چې جدا کلام د عاقبت ته دا لا خبيث چې کافر دی د طیب نه چې مؤمن دی خبيث بعضو علی بعضن خبيث ګرځي او د بل د پاسه لاندې باندې کی او پنټ جوړ شي فیر کومه جميعا اوغه ټول په جهنم کې ویل فی جهنم وی ګرځي په جهنم کې اولئک هم الخاسرون دا کسان چې دي دا زیانکاران دي ځان له زیان او تاوان کړی دي دا پنځم رکوع شروع کیږي د سوره انفال نه د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته چې مخکې بیان د عاقبت د کفارو او بیان د حسرت د دی او بیان د خسران د دی دلته بیان د عاقبت او د خسران دی او ترغیب د جهاد تا لکه ما قبل کې تحدید ذکر شوی د خلاف د جهاد نو دلته ترغیب سے جهاد ته د دې رکوع خلاصہ بیان دفعه الصادق والثابت لقانون الجهاد بیان د پغمی دفعه او دومی دفعه د قانون جهاد دی اسده من غایت القتال چا غایه د قتال لا چا اسده اعلاء کلمت الله اعلاء کلمت الله د یو من قانون تقسیم الغنائم بل دفجدا قانون د تقسیم د غنائم دی لرفع الاختلاف پاد پورتو طرف دا دو دفعه الله ذکر کی بل پدی رکوع کی بیان حکمت تقرر الجهاد بغتتن مصلحت او حکمت ته چې دا جهاد د دې نفیر سره اتفاقا او بغتتن مقرر شه مفاجاتن بغیر د میعاد نه اسنا چې دا مخک ندی ته پته وي نو بیا بدی کې بزدلی راغلی وا تنازع وا لئلا تفشلوا وتنازعوا چې فشل او تنازع در کې را نشي حتی علم الله تعالی دی او قضاء الله تعالی کائن را محاله مرجع الكل الى الله د ټول مرجع رجوع دا الله تعالی کوي ولا كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وای کچ کافران دي کدي من شي د کفر نه ایمان دی وروړو ما دې ته بخره اسلام يهدي ما كان قبله اسلام ما قبله نړۍ يجب ما كان قبله ما قبله خطقي كنا ولكم الخاسرون دا ويعودوا او کدی عودو کی فقد مضت سنت الاولین ترشه طریقه د الله تعالی په اولینو کې هغه سده چې هلاک د منکرینو ده انجاد مصدقینو ده کنه وقد تكون فتنه دې سره قتال کوي چې فتنه پاتې نشي ويكون الدين كله الدين طول دین دا معلومه چرا جهاد تر قیامت الجهاد ماضي الى يوم القيامه کفر تر قیامت پوری جهاد به مؤمنون فإن انتهوا مرزا غلام احمد ویلو چې دا جهاد منسوخ دی او جهاد نشتا او په دې ماش پیتال ماره کتابونه خرج کړل او د انګريزانو خوشالو لپاره چې جهاد جذبه مسلمان نه وي کدی منشو الله پاک عمل کی بینا دے فیجازهم وان تولوا کدی ارادو کو فعلموا تاسو پوښه ان الله مولاکم الله استاسو مولا دے نعم المولا ونعم النصير خ مولا دے الله پاک او خ نصير دے خ امداد کوون کې وعلم ان ما غن من شيء فان الله خمسه ولرسوله دا تقسیم دے د غنائمو دا پوښه چې تاسو کوم غنیمت حاصل کړی دی او شینا فحکمه هذا حکم داده فان الله خمسه خمس د خدای دی او د رسول الله السلام د پاره دی او د قربا او د تامع او د مسکینینو او د ابن سبیل مسافر د پاره دی ځنه مخوي چې دا خمس به 15 ځای کوي دا 15 د خدای د نوم اچ دی اب بیت الله باندې لګای
حدود هغه به چې کوم دی ذو القربا ایتاما او مسکینان ابن سبیل دا پنځه شو. او حسن مداوی احناف هم دا وایي ځکه د الله ته تعظیما او تبرکان دی. نبی صاحب ذو القربا صاحب ساقط شوی دی او خمس و صرفی کی درې صنف ہوتا دا یتیمانو تا مسکینانو تا او ابن سبیل مسافرینو تا. ایمان پا اللہ پر جو مان دنا غالب دینا مان کے پخپل بندہ بانی اضافت دابنے پارد عہد دے خاص بندہ نبی اسلام مراد یوم الفرقان فرقان رد بدر دا جی کہ فرنا من حق باطل کے یوم التقى الجمعان کہ جمع شد دوڑا لیے واللہ علا کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ پا ہر چیز بانے قادر دیں. اذ انتم بالعدوة الدنیا نقشہ ذکر کی دی جہاد تاس ہوئے پا عدوة الدنیا کے پا جانب نزدنی کے مدینے تا دی پا دو قصوا کی لری طرفون اور اسفل منکم او دا عیر کی کمو دا اسفل استعادم میں علی البحر کم دریاب تنیز دیوں ولو تواتم کتاس وعدہ کروے دا جہاد لخت من تاس اختلاف پا میعاد کی لیکن جمعکم بغیر میعادن خدا بھی میعاد جمع کرے لیقد اللہ من کان مفعولا پھر الامر چا کرے شوید چسدے چا غلب دا مومنانو دا لہرگمانا کا بینتن چا حلاکی دا بینونا چا ابو جہل دا غمرگرین ہم حیام بینا جم دکی دا بینونا نبی سام دا غمرگرین ان اللہ لسمیع علیم اللہ اوریدن کے پارو اناد خلق و عالم منتن خلق بانی اجروکہم اللہ فی منام قلینا حضور تخوب کی دید اخکار شون تا تخکار کو اللہ تعالیٰ خودوی تخوب کے لگ ولو اراکم کثیرن کدیتے خود تاس تا دیر لفشلتم تاس کا بزدلی آگلیو رتنازاتم نزاق پا امر کی چیر لڑشو کے لڑنشو ولیکن اللہ سلم اللہ تاسو ساتلے دا تنازونا دا فشلنا او تاس تا لخ کارا کر رور شوئے انو علیم ذات صدور اللہ علم پر آدھو سنو بانی اجروکموہم تا تو اللہ دیو اذ التقیتم فی ادنو قلیلا ترکو کلک ویقللکم علی کتاب داوی پستر یو بلمان رور شوئے یقد الامر کان مفعولا چونکہ اللہ تعالی امر چا کر شوئے دے پا اللہ پا علم کے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اللہ تبراجی کی کہ کل امور کا نام. یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. داش پگم رکو شروع شوا دا سورہ انفالنا دا دیرو کو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے کہ مخ کے بیانو دا عاقبت کفارو او بیان دا خسران دا دیو پا سبب دا مخالفت سرا دا امر دا اللہ و دا رسول اللہ نا او دل تا امر دے پہ اطاعت دا اللہ و پہ اطاعت دا رسول اللہ سرا او ترغیب دی جہاد سنگ کے مخ کے ترغیب و جہاد تا دلتم ترغیب دی جہاد تا بل احتراز دی پدی کی دا فشلنا او دا تنازعنا. کان فی ما قبلو بیان عاقبت الکفار و بیان خسرانہم بسبب المخالفت عن امر اللہ و رسولہ علیہ السلام. وہا ہنا الامر باطاعت اللہ تعالی و رسولہ والترغیب الى الجہاد والاحتراز عن الفشل والتنازع. دا دیرو کو خلاصہ بیان دا اتم دفی او دا نہم دفی دا قانون جہاد دے اغسد تلقین دا ذکر او تثبت او تحفظ پا موتن دا جہاد کی او تلقین دا ترک دا منازعی ذکر دا سبب دا پارا دا بزدلائی دے او احتراز دے دا تکبرنا او بیان دے دا مکر دا شیطان او داغین احتراز. دا دیرو کو خلاصہ بیان الدفعة الثامنة والتاسعة لقانون الجہاد بیان دا اتم دفع دا نہم دفع دا قانون جہاد
من تلقین الذکر کیا تلقین دا ذکر دے او تثبت او تلقین دا تثبت والتحفظ فی مواطن الجہاد تلقین دا تحفظ اور دا تثبت تے پا مواطن دا جہاد کی وتلقین ترک المنازعاتی اور تعلیم دے دا پر خودلو دا جگڑے کور کے باہمی اختلاف فإن ذلك سبب الفشل والجبن دا سبب دا بزدلائی دے اور سبب چکم دین دا نقصان دے والاحتراز عن البطر والتکبر اور احتراز دے دا مستعی دا تکبر دا غرورنا و بیان مکر الشیطان ذکر اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو اذا لقیتم فئتا چکل تاس ملاقی شے دا ڈل سرا دا کافرانو دا مخالفینو دا مقابلو فثبتو ثابت قدمو سے دا امر شو پتثبت سرا واذکر اللہ کثیرن او خدای یادوائی دیر مواطن جہاد کی دا اللہ ذکر دیر کوئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر دعوائے لعلکم تفلحون دید پارا چتاسو کامیاب شے واتیع اللہ ورسولہ او تاسو اطاعت کوئی دا اللہ او دا رسول اللہ ولا تنازعو او کور کی جگڑ یو بل سر مکوئی اختلاف میں پیدا کوئی تذهب ريحكم او لڑ بشستا سو قوت او طاقت واصبروا صبر کوئے ان اللہ مع الصابرین بیشک اللہ دا صبر کون کو سردے نصرا وعونا ولا تكونوا كالذین خرجوا من دیارهم بطرا مکی گئے پشاند اغا خلقو چراوتیو دخپلو کوروننا اہل مکہ مشرکین دا مکی بطران دا جہد دا مستائنا دا تکبرنا ورعاء الناس او دا پار دا اراعت او دا نمائش دا خلق ویسدون عن سبیل اللہ او دیمن کول خلق دا لار دا خدینا دا اغو چکلا ابو سفیان خبر ورکا اہل مکو تا چی دا دا نبی علیہ السلام مرگری مقابلے تراغلل تاسو د خپل مال حفاظت تراشه دی د خپل عیر او د قافلی د تحفظ د پار راوتل او ځان سره چې کوم دینو د معیشت سامان راواغستو شراب ځان سره راوړل مغنیات زنانه ځان سره راوستي چې د مؤمنانو بیخکندی بکو او جشن د فتح بمناو او دا شراب برابانی گرزی او دا زنانه برات سرود وی اغا پا مستے پا تکبر راوتیو پا غرور کی راوتیو اللہ پا دیبانی انقلاب راوست او دی پا دای چی پا دیبانی دا شراب پیالی گرزی دلی دا مرگ پیالی پہ گرزی دی فزید دی چې د مؤمنانو استیصال کې د دې استیصال شو
او یا ته قتل شو صنادید د قریشو د ابو جهل غنلا او یا په بن کې راوستي چې نور شکس خورده واپس شو. او دا په زید دی چې دغه زنانو په دی باندې د خوشاله سرود ویلې په دی باندې ویر چې کم دینو دا وک سراسر په دین انقلاب راغی. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ دا د شیطان هغه مکر ذکر کوي. دا شیطان د سراقه ابن مالک په شکل راغی، بنو کنانه او قبیله وا داغه مشرو د دې خلق او غي سره لګ دشمنی وا د دې سره خطر او چې دین غي فائدہ وانه لغیرا باندې را نشي. دې چې کوم دې اولګې دو حارث ابن هشام لاس کې لاس ور کړو او ورته وی پروا ملره زداغي مشرما او بالکل تاسو ته امن دي زماده طرفنا مطمئن شئ. بیا چې کله ملک دولی دلو نو بس لاس داغه د لاس نه راخ کو او بیا ویل چې زه د خدای نه ریګ ما زاغه سبینم ته تاسو یې نوی نه او تی تم چاته پریک دی تا خوش مونږ ته دا ویل رستو چاغنه تپوسو شورا سراقه نو زادو خبر نه ما دا د شیطان مکر او فریبو او په دغه انسان په شکل باندې راغلو او چې کم نه شیطان او شکل د انسان او څنګه د پیریان په مختلفو اشکال متشکل کې دی شنو دا شیطان چې دی دا هم د جن نه دی. وقالا اویل دی شیطان دی اهل مکہ تا لا غالب لکم اليوم من الناس دی له تسلی ورکولا نشته د غالب تاسو لرا نن رضی د خلقنا. وانی جار لکم ز پنادر کن کے امتاسو تا او یربکوی. فلما ترات الفئتانی چکلولی دل دوار ڈلی او نکس علی عقبیه ہر کلا چ مخامخ شو دوار ڈلی یو بل ترائی اکڑلا کافران او مومنان او د ملک لیدل اغی نلیدل او دلیدل دی خو التپاتی شویو دای پادت مانی پویو نکس علی عقبیه دیو واپس په خپل پوندو باندې داغه د لاس نه لاس راخ وقال وی ویلو انی بریء منکم زبیزارم د تاسونا انی ارا ما لا ترون زوینم هغه چې تاسو نه وینئ چا ملائک دي. انی اخاف الله زیریګم د الله نه. دام د منافقت او د دوکې خبره وا که د خدای نه ریدې نو شیطانی به ولیکو یا یریګم چې اسنه ما باندې عذاب راشي یا زما فضیحت نشي ملائک مې ونه نشي او ښکارا مې نه کې چې دا خو شیطان دی دوکای کولا. والله شدید العقاب الله تعالی صح عذاب ولري د خدای د عذاب نه صح عذاب دی چالش. دا عمر کو شروع کیږي د سوره انفال نه. د دې رکو مخکې سره د ربط مناسبت ته چې مخکې رکو کې بیان د منافقت د شیطانو او یوسو او ځان اخکار قبل رنگا ویل یوسو بیا داغینه مخالفت کو. د دې کې بیانو د منافقت د شیطان او دلته بیان دی د منافقت عام منافقین. کان فيما قبل بیان منافقت الشیطان وها هنا بیان منافقت عامة المنافقین. د دې کو خلاصه دادا چې منافقان چې دي د دې خو په صداقت د دین اسلام باندې او د نبی کریم علیه السلام په حقانیت باندې او د قرآن په حقانیت باندې د دې اعتماد نشته او د کفارو تعلق الله سره بالکل شته ظاهرا او نه باطنا. نو کامیابی وستاسو ده نه د دې د پاره بل ترغیب د توکل تا
او تذکیر دے بے ایام اللہ او بما بعد الموت او بیان دے احتیاط دے پا باب دا صلح کی چھ صلح کوئی نو پا صلح کے بے احتیاط کوئی ذکر کل صلح دا دوکے دا پارے بس دا طالبان چھ کم دیاغی صلح کو گڑوڑی کو یو بل سر خبری کو غریبان بے صلاح لڑلو اول تے ټول چې کم نینو ختم دغه سکل صلح دا د دوکې د پاره او بل الله تعالی ظلم په یو تن نه کوي نه د چانی کی کمی او نه پچا باندې بدی چې کم نینو دا زیاتې او بل چې کم دی دا سبب د تغیر د حال چې دی دا کله گناهونه راځي چې د ازمکه کې فساد ښکاره کیږي نو دا په سبب د کسب د خلقو د لاسونو چې هغه نقصانو کی بی امریو کی دا د دې رکو خلاصه ده خلاصة الرکو ان المنافقین لا اعتماد لهم على صداقة دین الاسلام وصداقة النبی علیہ السلام والقرآن وان الكفار لا تعلق لهم مع الله تعالى فالفوز لكم لا لهم والترغيب الى التوكل والتذكير بأيام الله تعالى وبما بعد الموت وبيان الاحتياط في باب الصلح وأن الله تعالى لا يظلم على أحد مثقال ذرة وأن سبب التغيير او الذنوب ظهر الفساد في البر والبحر ما كتبت ايدي الناس والتنفير عن الخيانة والغدر دا د دې رکو خلاصه ده ذکر الله اس فرمائی اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هغه واقعات کا چویل منافقانو او هغه کسان چې پړونو کې مرض او د نفاق غر هؤلاء دینهم دوکور کړی دا دی کسانو مومنانو لرا دین ددی دا جالت پاس درې سو کسان دی مقابله کې جرار لخ کر دی په وسلو پورا دی په سورلو پورا دی په رسد پورا دی دی سره سورلیم نشته او صرف اتپ کی توری وی اکثر پکی چی دی دا پیادو نو دی لدی دین دو کور کری دا او دی بال تلڑشی ختم بشی اللہ وی میں توکل علی اللہ اگر سوک چی توکل کی پا اللہ بانی یغلب دے بغالبی دا پڑیروالی دا سامان او دا سورلو او دا دین دا فإن اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ صاحب دا عزت او دا حکمت تے دی متوکلین ولبا اللہ تعالی غلب ورکی ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه دا تذکیر دے بما بعد الموت فشرط دی کتوینی اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه يضربون وجوههم چکل وفات کی هغه کسان چې کافران دي سو کې وفات کی ملائک زکوي چې قبر د ارواح کوي نو ملک الموت کی او بیا نور ملک تی واخلی نو ملائکو ټول ته نسبت ذکر کی یضربون وجوههم وهي مخند دی بمقامع من حدید دا اوسپنو پاغا گرزونو کروڑو سرا وادبارم و شاگان دی ويقال لهم اویل شدید ذوقوا عذاب الحریق اسکائن عذاب دنار حریقا دا اور سودون کی جواب دلو محذوف دے لرأیت امرا فزیعا لرأیت امرا عجیبا تب یو عجیبا یو حیبتناک امر دا بأوینی ذالکا دا مذکورو بما قدمت ایدیکم ورتبوائی چه دا خبر چه تاستا کم تکلیف ملاویگی عذاب ملاویگی پس سبب دا آغاد چه مخی کردی لاسون استاسو نسبت عموماً لاسونو تکیگی زکا عام کسب کارونه پا لاسونو کیگی کنی دخپو گناهمشتا دے دسترگومشتا دے دغوگومشتا دے دپوزیمشتا دے دخلیمشتا دے و عام چه دینو کارونه چکی پا لاسونو کیگی زکا عام کے
اللہ نسبت لاسونو تکی وان اللہ لیس بظلام للعبید اور بیشک اللہ چے دے نہ دے ظلم کار زی ظلم بغیر د جرمنا چال عذاب ورکی د پار د بندگان کدأب آل فرعون دأبهم کدأب آل فرعون حالت دی دا خبر دے مبتدا محذوف را حالت دی پشان د حالت د آل فرعون دے والذین من قبلهم او هغه کسان چې په خال دینو څنګه حالت ته کفروا بآیات الله دی کفر کو د خدای په آیاتونو فاخذهم الله بذنوبهم الله ان په سبب د گناهونو سره دا تذکیر شه بایام الله ان الله قوی شدید العقاب بیشک اللہ تعالی قوی دے صاحب د قوت تے او سخت عذاب والے ذالک دا مذکورو بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم دا په سبب د دې خبرې سره چې الله نه دی تغییر ورکون کې دیو نعمت چې انعام کړی د دې نعمت په یو قوم باندې حتی یغیروا ما بانفسهم تر دې پوری چې دی مغیر کی هغه چې دی په نفسونو دی دی خپل حالت بدل کی نو الله عمر باندې حالت بدل کی نو چې دی نافرمانی او سرکشی راوالی او بغاوت راوالی او د پیغمبر به امری راوالی د خدای عذاب ته دعوت ورکی په دی باندې قحطونه راشي مصیبتونو په راشي وان الله سمیع علیم او بشک الله اوریدون کې د وینا د خلق لرا عالم دې په نتونو د خلق باندې بیاوی د ابهم کذاب آل فرعون حالت د دی پشان د حالت د آل فرعون دے والذین من قبلهم اغا کسان چې په خال دینو کذبوا بآیات الله اغی تکذیب کرو پایاتونو د خدای او دایتونو د ربانی کذبوا بآیات ربهم فاهلکناهم دلت التفات شه د غیبتنا تکلم تا مخ آیات ربهم کی اسماء ظواهر طول غیوبات تی او دلته به التفات علی ما هلاکل بذنوبهم په سبب د گناهونو دی سره واغرقنا آل فرعون او غرق ما آل فرعون وکل کانوا ظالمین دا ټول ظالمانو دا د ظلم نتیجه وا دا د ظلم پاداشو دی ته ملاو شو ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون بیشک بدترین دوابنا پنځ د الله باندې هغه کسان چې کافران دي دا په دې ټول دواب او حیواناتو کې د ټولو نه لاندې دا کافران دي فهم لا یؤمنون دی ایمان نه وروي دا خلق دي چې د خدای په علم کې د دې خاتمه په کفر باندې و الذين عاهدت منهم هغه کسان چې تا معاهده کړی و دوی سره ثم ينقضون عهدهم في كل مرة بیا مات کی دی وعده خپله هر ځل کې هم لا يتقون او دی ځان نه ساتي د نقض د عهدنا دا بنو قریظه دی سره به بار بار فیصلې وشوې مصالحت به وشو معاهده به وشوه بیا به دی پټ د نبي علیه السلام د قتل سازشونه دا به جوړ کړل آخري انجام دا و چې دی حضور ته حکم وشو د دې محاصره یې وکړله او بیا چې کوم دی نو دی موږ د ابولبابه په حکم را کوزیږو هغه چې کوم دی نو دو تداسې په مرای لاس راخ که چې را کوزېدل دي او بس تاسو ذبحه ده بیا چې کوم دی نو هغه وایي زه پوه شوم چې ما خو خیانت وکړو غلطي مې وکړله بس بیا د دې چې کوم دی نو بنو قریظه چې کومو چې کوم پکې هغه د جنګیانو پکې قتل شو نور چې کوم دی نو ذریت دا بند کې راوستی چې دوی ته هغه سزا میلاو شو د هغې وجه دا وه چې دی بار بار وعدې ماتي یو ځل نه ده بیا نه ده بیا وعدې ماتي سم دا ځکه وایي فاما تثقفنهم فی الحرب په شرط دی که چېرې بیا مومې تاسو دی لره په جنګ کې فشرد بهم من خلفهم فرق بهم جدا که په دې سره من خلفهم چې هغوی وریږي نور خلق او د دې نه جدا شي لعلهم یذکرون دې دپاره چې دی پند والی نصیحت والی واما تخافن من قوم خیانتا داغا احتیاط په باب د صلح کې په شرط دی که یریږي ته د یو قوم نه د خیانت چې د صلح کې بروانې وکړي دوکه به وکړي نو فانبذ الیهم وغورځوه دي ته صلح علی سوا برابروي خبر کا چې صلح ماته ده ان الله لا يحب الخائنین
بشک الله نه خوښوي خیانت کوونکي. حضرت معاویه صاحب یو وخت کې یو قوم سره مصالحت کړو او بیا روانو چې بس موده د صلح به پوره شي او حمله به پرې وکړو. دی کو صحابي دی سورلی باندې سور دی جنډه ور سره ده چاخ روان دی وی وفاء ولا غدر وفاء ولا غدر چې وی قتل یسوع عمرو بن عبسه صحابیو حضور علیہ السلام وینه ورته ذکر کړه. بس معاویه صاحب واپس شو چې دا خو واقعي غدر شي بلا خبر نی ای ته به اطلاع ورکړي چې زمونږ استاسو مینت کې مصالحت مات دي. ان الله لا يحب الخائنین بشک الله نه خوښوي خیانتګر مانا يعذبهم دی لا الله عذاب ورکي. دا تمر کو شروع کیږي د سوره انفال نا د دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت ته چې سرم لمخ کې بیان د قوت د الله تعالی او بیان د عزت د الله تعالی او بیان د شدت د عقاب د الله تعالی او دلتم بیان د قدرت کامله د الله تعالی دی چې خدای کامل او باهر قدرت لري نو هغه په هر قسم عذاب ورکولو باندې په دنیا کې او په آخرت کې هغه چې دی قادر دی قدرت چې کوم دی دا لري. د دې اتم رکوع خلاصہ بیان الدفعة العاشرة والحادی عشرہ لقانون الجہاد. پدی کے بیان دے د لسمی ادیولسمی دفعی د قانون جہاد آسد من الاعداد لآلات الحرب کہ اغا تیارے دے د پارا د آلات د جنگ. ہر زمانہ کے خپل خپل سامانی پا اغا زمانہ کی غشو لیندیوی او چکم دینو دا توریوی ڈالو ای بد دی مشقون کول او دی بانی بہت تربیت حاصلی دو تیراندازی بے کولا نخبے وشتا چې د جنگ د پاره تیاریو کی دغه سید تورو دا غي چکم دے هغه د پاره مشبه طریقه به د کول چې ځان بسنګ بچ کئ بلوانی بسنګ گزار کئ. دیوبند کیو غنټه چې دا اد لاټي بازه د پاره ایو باقاعده چې دې سم ډالونه او لاټه به ور کړی گزار به کو ځان به بچ کو دام د جهاد چې کوم نه تعلیم نو دا ہر زمانہ کی داغی مناسب تیارے دے. دی زمانہ کے بعد دا ٹوپک چل دکے دا کلاشنکوف چل بر رکے او دارن لچکم دینو دا راکتونو چل بز دکے دا ٹینکونو چل بز دکے دا ہوائی جہاز چل بز دکے. دی زمانے سرخپلا وصلہ دا بل وان الاسلام داعی الى المصالحة فی کل وقت. اسلام داعی دا مصالحت تے ہر وقت کی دعوت دا صلح ورکی فی کل وقت والترغیب الى الانفاق فی سبیل اللہ. بل پدی کو ترغیب دے انفاق تا پلار دا خدای کے او بیان نعمت تالیف القلوب او بیان دا نعمت دا تالیف دا قلوب دے دا دی پما بین کی چی خدای دا دی رونو کے الفت یو بل سر پیدا کو کنی میز کی دشمنائی وی دیو بل دیوینو تگیو. فإن اللہ تعالی مقلب القلوب وإن القلوب بین اصبع الرحمن. داڑونه چې دي داداسي لکه د دوغو تومین کې د سړی وي چې کم خای اړي غسه اړي مقلب القلوب چې کم دی هغه الله تعالی دی. د دیرو کو خلاصہ بیان الدفعة العاشرة والحادی عشرة لقانون الجهاد من الاعداد لآلات الحرب في كل زمان مناسبا لذلك الزمان. وإن الإسلام داع إلى المصالحة في كل وقت والترغيب إلى الإنفاق في سبيل الله تعالى وبأن نعمة تأليف القلوب فإن الله تعالى مقلب القلوب وإن القلوب بين إصبع الرحمن. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. گمان نے کی اگر کسان کی کافران دی او چې دی بسبقتو کی یو مفعول ثانی محذوف دے احزم الذین کفروا انفسهم پخپل ځان دا ګمان نه کوي دی بسبقتو کی دا الله د قدرتنا او دی بفوت شي الله د قدرتنا. انهم لا يعجزون دی نشي عجز کول الله لرا خدای قادر مطلق دی د خدای د قدرت نه فوت کې دی نشي. واعدوا لهم تیارے کوي د پاره د کفارو مستطاعتم سمر جساس طاقتی
من قوت د قوتنا حضور داغه با علا وهي رمیو دغه قوت په دغه وخت کې رموا او رمیوا فروسیتو او په بل زمانه کې بل طریقې بل زمانه کې بل طریقې ومن رباط الخیل او د تړلو د اسونو نه په سرحدو د اسلام کې په چونو د اسلام کې ترهبون به عدو الله وعدوکم چې روای په دې رباط الخیل سره دشمن د الله او دشمن ستاسو واخرین او يروي پدی باندې نور ما سوا له نور منافقان دي يهوديان دي ايبو يريږي لا تعلمونهم تاسو بیا عالمان نه یې ادرغل دي الله يعلمهم خدای پدی عالم دي ما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفيلكم اگر چې تاسو خرج کوئ په لار د خدای کې دیوشینا نو پورا به تاسو ته جزاؤه جزا ده وانتم لا تظلمون پتاسو بظلم نشی کوله په کمی د نیکای یا په زیادی د بدای سره دا ترغیب چې انفاق فی سبیل الله تا اوس دا بیان د دې خبرې دی چې اسلام داعی د صلح دی و ان جنحوا للسلم فجنح لها کدی میلان کی صلح تا نو تم مائل شد صلح تا وتوکل علی الله او توکل اعتماد په الله ساته انه السمیع العلیم بشک الاوریدون کے وینا د خلق لرا او عالم دے پنیتون د خلق بانی ویریدو ان یخدعوک او کدی اراده لري چې تا سره دوکه کوي اندرون د دې کې نقصانی نو فإن حسبک الله بشک کافی د تعالی الله تعالی اعتماد بروسا په الله ساته هو الذی ایدک بنصر وبالمؤمنین پاتر هغه ذات ته چې ستا تایید کړی دی په امداد خپل سره په مواطنو د جهاد کې او ته دې ستا په مؤمنانو سره دا مؤمنان د دوی چې کوم دین او کومک دا یو ظاهری سبب دی والف بین قلوبهم الفت پیدا کړی دی په مابین د رونو د دې کې بعد الاحن والعداوت پس د کینې د دشمنانه چې بل سره دشمنی وا طرفګنی وا هغه الله بدل ک په الفت سره لو انفقت ما في الارض جميعا ما لفت بين قلوبهم په شرط دی کتا خرج کوړې جميعا چې پدمک کې دي ټول تاب الفت دیونو کې مې نور اوسته دا په مال نشرات لې ولكن الله الف بينهم الله الفت پیدا ک په مابین د دوی کې انه عزیز حکیم بیشک الله تعالی صاحب د عزت ته او حکیم د صاحب د حکمت ته ہر کار کی دا اللہ حکمت یا ایوہ النبی حسبک اللہ من اتبک من المؤمنین اے نبی علیہ السلام کافی تعالی اللہ تعالی اچوک تابداری دا مومنانونا ودایات غوخ نازلو چو عمر سے پہ اسلام و شرف شو دا سلیختم فردو پہ اسلام کی دی نمک کی حکم سلویق کا تا پہ ایمان مشرف شو سناریناو سزنانا او دا سلیختم فردو داغی سردا نازل شو حضور بدک دا دعا کولا اللهم اعز الاسلام اسلام احد العمرین اسلام لا عزت ورکی په اسلام دیو عمرین سره دا ابو جهل عمرو بن هشام عمر بن خطاب دا تسنیه تغلیبی دا بلکہ حدیث کې آیت اللهم اعز الاسلام باسلام عمر بن خطاب خاص د دنو می غسره الله دل توفیق د اسلام چې کوم دی دا ورک او بس بیا هغه نه پس عبادت سرګن دا حرم محترم کی بس حرام کی دا شروع شو دا نحمر کو شروع کیگی د سورہ انفال نا د دې رکو مخ کې سره د ربط مناسبت دی چې مخ کې ترغیب جهاد تا او بیان د کفایت د الله تعالی او مؤمنانو لرا او بیان د کفایت د مؤمنانو نبی علیہ السلام لرا دل طبيعت ذکر کی تحریز تیزی ور کول په جهاد باندې چې هر کله الله تاسو له کافی دی او مؤمنان چې کوم دی هغه کافی دی نو تاسو بیا جهاد چې کوم دی خامخا کوئ د دیرو کو خلاصہ بیان الدفعه الثانیه عشر لقانون الجهاد بیان دے د دولسم دفعه د قانون جهاد من التحریز علی الجهاد چا تیزی د په جهاد باندې دا مجاهدینو با جهاد په وخت کې د جهاد رکوعات په لستل تلاوت به د قران کو چې کم د شهداو مدارج دي دا غي ذکر به کو دا ټول تحریز دے او چې کم دینو په جهاد باندې و بیان تخفیف فی الجهاد عن المؤمنین
او بیان د اسانۍ دی د مومنان نه په جهاد کې مخکې د یو د شلو مقابله وا د یو د لسو مقابله وا او وروسته بیا مقابله د یو د دوو شله دا لږ اساني چې کوم دی الله تعالی راوستله نو والتنبیه عن المقصود او للمؤمن لیس المال د دې د باندې تنبیه ده چې د مؤمنانو مقصد چې کوم دی په جهاد کې دا مال نه بل الاسخان فی القتل بلکې گرمای د په قتل کې لاداء کلمت الله د پاره د اعداء د کلمې د الله تعالی اغیلا چې کوم دینو د مؤمن مقصود چې کوم دی اغا مال نه شهادت مطلوب مقصود مؤمن او نمالی غنیمت نکیشور کشائی دا شہادت چی دے دا مطلوب و مقصود دا مومن دے نہ مال دے دا غنیمت او نچ دے کشور کشائی دا بل پدی کی والتلقین الا صبری او تلقین دا صبر تا دا دی رکو خلاصہ دا یا ایوہ النبیو حرد المؤمنین علی القتال اے نبی علیہ السلام تیزی ورکا مومنانو تا پا جہاد بانی ان یکم منکم 20 صابرون پا شرط دے کچریوی دا تاسونا شل صبر کون کی یغلبو 200 دی بغلبہ کئی تدینو پا 200 باندی دا سو مقابلہ شوا دا سو کافرانو سو مسلمان مقابلہ شوا یو پشل یو طرف تشل کافرانی او دی طرف تچدین یو مومنی دا سے اندازی نو یو بدشل مقابلہ کئی شابنور کئی تختبن کئی ابتدائی دا حکم وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 او کچری وید تاسونا سل نو یغلبو 1000 من الذین کفروا دی بغلبہ کئی پا ذرو بانی دا کسانی چی کافران دی دا دسو مقابلہ شو دا خو یو پلس شو آغا سنگا خوم یو پلس دی کنا یو پشل دی شل کی دا 200 مقابلہ کئی سو شو یو پلس شو یو پشل شو غم یو پلس دی دام یو پلس دی حساب کا خطا شو نمانا داشولا چی دا یو او دلسو مقابلہ بی بأنهم قوم پس سبب دی چی دادا سے قوم دے لا یفقہون چی دی پوئی گی نفقاحت پکی نشتا دے کنا دالو کٹ گرانوا ابتدا کے د مومنانو کمیو نو مقابلہ زیادہ وا رست مومنان ډیر شو نو اللہ تخفیف نازل کنو الان خفف اللہ عنکم اس اللہ تخفیف قدتا سنا وعلم ان فیکم ضعفاء او عالم دے اللہ تعالی کہ پتاسو کے کمزوری دا فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 پشرط دی کویدتا سنا سل صبر کون کی نو دی بغلبہ کئی پا 200 بانی دیو دو مقابلہ شلا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 او کوستاسونا زر نو یغلبو 2000 دی بغلبہ کئی پا 2000 بانی نو مانا دا شلا چھ مقاتلہ بکی دا مثلینو سرا کہ دو چند دی نو بیابت شانہ گردی کہ دو چند نزیاتی نو شاہ گردول جائز دی بیانو بے اذن اللہ دا اللہ پا اذن واللہ مع الصابرین اللہ دا صبر کو ان کو سر دے نصرن وعونن ما کان لم یکن لو اسرا حتی اسخن فی الارض نشتہ دے نبی علیہ السلام لرا ندی مناسب نبی علیہ السلام لرا ویدی دلرا قیدیان تردی خبری چی گرمایو کی فزمکہ کی تریدون عرض الدنیا تاسو ارادہ لرائے دا سامان دا دنیا واللہ یرید الاخرہ اور اللہ چی دے ارادہ لرید آخرت